په پېښور کې د ګردو د علاج هسپتال کډنی ډیزیز انسټیټیوټ حیات آباد کې د 50 تورنټن ټرانسپلانټ اپریشنونو ورځ ومانځل شوه. په تقریب کې وزیر صحت سید قاسم علی شاه مهمان خصوصي و چې په هسپتال کې د نوې ټرانسپلانټ یونټ افتتاح وکړه. बिल्कुल आज हमने यहाँ पर सेलिब्रेट किया. हमारे यहाँ पर 53 जो है 53 जो है किडनी ट्रांसप्लांट में कामयाब है, उसके लिए आई और कुछ हमारे यहाँ पर इनॉग्रेशन थी वो हमने की है. अल्हम्दुलिल्लाह अखीरी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपके सामने है. और यहाँ पे मरीजों से भी मिला हूँ, उन्होंने भी इत्मीनान का इजहार किया है. په دې موقع باندې الته کې موجود د ډاکټرانو ویناوه چې د هغې دپاره دا د یو لوی فخر خبره ده چې دوی د 50 تورنټن ټرانسپلانټ اپریشنونه وکړل. موږ تقریبا تیر یو کال کې د 53 ټرانسپلانټس وکړل او الحمدلله د هغې ریزلټس ډېر ښه دي. زموږ سرجیکل کمپلیکیشن نشته. زموږ د 53 ټرانسپلانټ مطلب دا دی چې موږ شپږ د پاسه 100 ټرانسپلانټ سرجري وکړې، ځکه چې 53 ډونرز هم شامل وو. په تقریب کې موجود د ډاکټرانو ویناوه چې هغې به خپل کوششونه جاري ساتي او د انسانیت خدمت به کوي. د تقریب په آخره کې د وزیر صحت لخوا موجود ډاکټرانو لا شیلډونه ورکړی شو. صابر شاهوتی، سنو پښتونخوا، پېښور.